مدارسو د کردار په حواله سره بنیادي خبره ده که موږ د پاکستان کې وګورو نو چې څومره مثبت خلک د معاشرې لپاره کارکون خلک او د معاشرې د اصلاح لپاره خلک د مدارسو پیدا کړي دي نو دومره بل یو ادارې بل یو تنظیم بل یو ټرست نه دی پیدا کړی ځکه چې یو مولوي صاحب چې کله د مدرسې نه فارغ شي نو هغه د معاشرې یو داسې کارکون وي چې هغه د خپل کور د خپل کلي د معاشرې د ټولو خلکو چې د اصلاح په فکر کې لګیا وي مدرسې چې د معاشرې له داسې خلک ورکوي چې هغه معاشره ژوندی کړي په معاشره کې امن او سکون راولي او که دغه په نسبت باندې موږ وګورو عصري ادارو ته نو په عصري ادارو کې چې کله دینداري ورسره نه وي او صرف مقصد پیسې ګټل وي نو بیا زموږ د ملک کوم حالت دی که دا کرپشن کوي که دا رشوت اخلي که دا خلک چې د لوټي په مختلف طریقو سره په دفترونو کې نو دا خلک ټول هغه دي چې دا د عصري ادارو خلک دي اصل کې تعلیم مقصد خو دا چې تعلیم هم ملو شي او تربیت هم وشي نو دغه ذمہداري چې د صرف مدارس هغه څه چې تعلیم هم ورکړي او تربیت هم کوي او په نور ادارو کې تعلیم خو ملاویږي خو د تربیت چې د فقدان دی نو د معاشرې د اصلاح لپاره دا ضروري ده چې موږ په خپل بچو باندې چې د دیني تعلیم حاصل کړو زما ټولو خلکو ته دا ریکویسټ دی چې خپل بچي که تاسو د معاشرې دپاره د خپل ځان دپاره غواړئ تا بچي زما په کار راشي په دنیا کې هم په کار راشي په آخرت کې هم په کار راشي نو سکول کالج سره په دې باندې چې د مدرسه مو وایي او بیا زموږ مدرسې ترتیب داسې دی چې که یو کس چې د نو سکول وي کالج وي یونیورسټي وي او د نوکري کوي که دی چې د نو دکانداري کوي نو دی ورسره چې د علم حاصلولی شي د عمر څه قید موږ سره نشته 4 بجو نه تر 9 بجو پورې چې د زمونږ د سبقونو ټایم وي او د وفاق المدارس تر نصاب مطابق دغه ترتیب مطابق چې د دلته باقاعده پڑھائی کیږي استادان هم ښه کوالیفاید دي ښه محنتي مختلف محکمو والا کسان هم شته سرکاري محکمو والا استادان پولیس والا دغه شان چې د نو دکانداران مکانیکان او سټوډنټان او پروفیسوران وغیرہ مختلف محکمو والا خلک مختلف شعبو والا خلک موږ سره راځي سبقونه وي علم حاصلوي او الحمدلله وفاق المدارس امتحان هم ورکوي او ډېر ښکلي رزلټ چې د زموږ طالبان واغستی دی او ډېر ښه نمبرو سره چې د پاس شوي دي درجه اوله کې ثانیه کې ثالثه او رابعه د 4 درجو کې داخلي ورکوو دغه شانتې علماو دپاره تخصص فی الحدیث دی د دې نه علاوه چې دی نو د حفظ او ناظري داخلي چې دی موږ ورکوو خو حفظ کې واړه ماشومان چونکې موږ سره جدا ځای نشته دی نو وړو ماشومانو داخلي نه ورکوو چې کوم لوی کسان وي حفظ کوي نو هغوی له داخلي ورکوو کم از کم چې 14 سال عمر وي یا د 14 نه ابو وي نو هغوی کې حفظ له داخلي ورکوو کوم ماشومان په اتم کې وي او اتم یې لا کړي نه وي نو هغوی چونکې په اوله کې داخله نشي اخیستی نو د هغوی دپاره د ماهد ترتیب دی هغوی کې موږ ورته انګلیش لینګویج فارسي لینګویج او عربي لینګویج دا 3 لینګویجز چې دی هغوی ته موږ په دې یو کال کې ښیو نو په دغه ماهد چې دی د اوله نه مخکې وي چې چا اتم نه وي پاس کړی نو هغوی چې دی په ماهد کې داخل کړو یا اتم یې کړی وي خو کمزوري وي په لیکای پړای نه پوهېږي نو بیا په دې کې داخل کړو دې کې ورته خطاطي هم وښودلی شي اردو فارسي وغیره پړای ورته هم وښودلی شي مدرسه کې دارالافتا ده د چا څه مسله وي د طلاق مسله وي د میراث مسله وي نور څه جنګ جګړې مسله وي نو مفتیان حضرات دلته ناست وي او هغې د خلکو هغه مسلې حل کوي او شرعي اعتبار سره د هغې د مسایلو حل چې دی نه راوباسي دغه شانتې د حدیثو دارالافتا هم ده که یو کس چې دی نو یو حدیث کې هغه ته اشکال راشي دا حدیث صحیح دی که صحیح نه دی نو د هغې چې دی نو هم تپوس کولی شي دلته نه علما کرام د هغې جوابونه ورکوي